نبينا محمد وعلى آله وصحبه من الأذل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فوزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د جامع عثمانیه گلشن عمر په چاردیوالۍ کې د علاقې او د صوبې د دور دراز علاقو نه راتلونکي مېلمنو تاسو ټولو ته د جامعې اساتذه کرام بلکې د جامعې درودیوار او خلخښته درته خیر علیم. یقینا نن ستاسو د دې بچو په دې خوشحالۍ کې که یو طرف ته تاسو نسبي رشته ده او هغې سره خوشحالي محسوسوئ، نو بل طرف ته د دې بچو په دې سټیج باندې ناست اساتذه کرام د حدیثو اساتذو سره د روحاني نسبت او روحاني رشته جوړه شوله. څنګه تاسو خوشحالي محسوسوئ، دارنګې موږ هم په دې سره د تاسو نه زیاته خوشحالي محسوسوو. الله دې دا خوشحالي زما او ستاسو د ټولو نصیبه وګرځي. قدردانو مسلمانانو وروڼو، سمودین مودونه دیني مدرسو یو طریقه داسې شروع شوې ده چې د کال په آخر کې د سربندۍ یا د چادرپوشۍ په حوالې سره د مدرسو پراګرس ریپورټ پیش کیږي او د مدرسو کارکردګي پیش کیږي او ټول عرض کې په مدرسو کې داسې پروګرامونو انعقاد کیږي. تاسو یقینا د مختلفو مدرسو کارکردګیان لیدلي دي او الحمدلله مدارس په دې میدان کې ډېر لوی کار کوي. د دې کارکردګۍ د پیش کولو ضرورت څه پیش اصل کارکردګي خو خدای ته پیش کوي او د دین کار کې چې کوم محنت کوي بس الله سره تعلق دی، روحاني سکرټریټ چې د رب کائنات سره تعلق دی، بس هغې ته خپل هغه مات ګوډ محنت هلته پیش کول دي. خو دا یو ضرورت محسوسېږي چې نن سبا په دې معاشره کې د مدرسو خلاف یو منفي پروپاګاندا روانه. حضرت مولانا حسین احمد صاحب تاسو ته وویل معاشره کې आवाज اوچتېږي مدرسې او کوټ څه دی او د مدرسو کارکردګي څه ده. په داسې پروګرامونو کې مدرسو والا تاسو ته
د دغه پروپاګانډې د توړ لپاره خپل د مهنت یو چلک پیش کړي. د دې لپاره چې د هغه زهرینه پروپاګانډې توړ شي او په معاشره کې د دې دیني مدرسو سرپرستی کوونکي عوام دي. دغه سرپرستی کوونکو عوامو ته دا پته ورسي چې تاسو کومه ډوډۍ خپل د بچو د خولې نه راوکاږئ د مدرسو له ورکوئ هغه ضایع نه ده. د هغه ډوډۍ قدر دا دی چې ته پرون تا ماته کوم بچی 8 کاله مخکې تا ماته کوم بچی راکړی و، تا راوستی و مدرسې ته جامعشمانې ته دې حواله کړی و. دی د لمونځ په فرایضو آګاه نه و. حفظ کوم بچی دې راته حواله کړی و د پوز هم نشته پاکولی. لیکن ستاسو خلکو د دې عوامو د دې توجهاتو د دې حلال تعاون په برکت سره نن هغه بچي چې 8 کاله مخکې تا د مدرسې ته حواله کړي نن د هغې په سر باندې د قیادت پګړۍ سجاویږي او د دې په سر باندې دا ایښلی کېږي او دا ګواهي ورکوي چې تا پرون ماته کوم بچی بې تعلیمه راکړی و. نن الحمدلله د جامعې په دې چاردیوارۍ کې هغه د قرآن او د حدیث د علومو نه او دې سره سره د عصري تقاضو ادراک ده وکړو. او نن زه دې چې معاشرې ته حواله کوم نو زما په ده باندې دا اعتماد دی چې دی به د قرآن او د حدیث خدمت کوي او د کار نبوت کې به خپلې سرګرمیانې جاري ساتي. هغه بچی چې هغه پوزه نشته پاکولی دا څه وکتل چې دا ښکلي پګړۍ د دې په سر باندې ایښودل شوي دي او اوس تاسو لږ مخکې وکتل چې د هغې ختم وشو قرآن له یې په سینه کې ځای ورکړو او نن دا معاشرې ته پرېږدېږي. دا محنت معاشرې ته خلک په دې بنیاد اخلي چې دا به پروپاګانډې توړ شي مسلمانانو وروڼو. دې سره سره په داسې پروګرامونو کې دې بچو ته یو ګایډلاین ورکول کېږي. دې ته یو عملي میدان ته د تلو په وخت کې دا اساتذه کرام خپل د تجربو نه په رڼا کې دې ته دا ګایډلاین ورکوي چې ته معاشرې ته ځې څه به کوې. زه تا معاشرې ته دې دپاره نه لېږم چې ته دې معاشرې ته ځې ځان له به د ډوډۍ فکر کوي او د حضرت خېټې خدمت به کوي. دا د نن نه 8 کاله مخکې چې تا میټرک FFAC یا BABSC دې وکړله او ما ته راغلی وي هغه وخت کې که تا نوکري کولې نو ته یو ښه نوکر ثابتېدی شي. خو ستا پلار دا قرباني وکړله په ځان یې سختي تېره کړه او ته یې راوستې د مدرسې په چاردیوارۍ کې استادانو ته حواله کړلې. دې اساتذه کرامو خپل د ژوند او زندګۍ هغه راحتونه یو طرف ته کېښل صرف یو مقصد یې دی ورځ او شپه ستا په غم باندې ککړ دي ستا په فکر باندې فکرمند دي. دې عوامو خلکو باوجود کې منفور پروپاګانډا روانه وه چې د مدرسو اوکه پاني بند کړلی شي لیکن دې خپل د بچو د خولې نه حلاله ډوډۍ راواغوستله او دې مدرسې ته یې ورکړله دې دپاره چې دا تاسو یو تربیت وشي او تاسو سبا په دې معاشره کې د دین مقدس محنت واخلئ او هغه خپل د زندګۍ مقصد وګرځوئ. د خدای نه چې کوم د باغي قوم دی دې د خدای سره جوړ کړئ او د الله د بنده ترمنځ کوم خلیج جوړ دی هغه خلیج ختم کړئ. دغه دپاره ستا د پلار قرباني زما د دې اساتذو محنت او د عوامو د خیراتونو چاندې
دا چې تا باندې خرڅ شوي دي دا د زمونږ د امیدونه دغه امیدونه دي چې ته معاشرې ته مخکې ته ځې نو د دې پګړۍ خیال به کوې او دا پګړۍ کوم ستا په سر باندې ږدو د دې لارې به ساتې واضحه خبره ده ته چې معاشرې ته لاړ شي لکه څنګه د مدرسو په حوالې باندې دا یو داسې نظام دی او داسې یو طریقه کار دی چې د خلکو د ذهنونو ته ډېر وروستو رسي نو ته چې د معاشرې ته لاړ شي ژوند او زندګۍ مې تېروي نو ته په دې معاشره کې به داسې ژوند او زندګي تېروي چې کوم تربیت ستا د مدرسې په چاردیوالۍ کې شوی دی تا د مدرسې په چاردیوالۍ کې څه تربیت شوی دی هغه تربیت دا دی چې د الله په ذات باندې کوم ستا اعتماد تا جوړ کړی دی او د خدای د توحید کوم سبق ستا په زړونو کې ناست دی او د الله په ذات چې کوم ته اعتماد دی د هغې مشاهده تا په دې مدرسو کې کړې ده نو دې اعتماد سره چې ته معاشرې ته لاړ شي د خلکو اعتماد به په وسایلو وي مادیات وي ستا اعتماد به د دې نه ما سوا د الله په ذات باندې ته به دا سوچ کوې چې محنت زه کوم او زما د دې محنت بدله به ماته خدای راکوي خو زما ان اجري الا علی الله لا اسألکم علیه اجرا ان اجري الا علی الله خدای سره به یو اګریمنټ کوي خدای سره به یو معاهده کوي هغه به ستا د رزق بندوبست کوي هغه به ستا د عزت فیصله کوي دا تربیت ستا په دې چاردیوالۍ کې شوی دا ښکلی ماحول جوړ دا د مادیاتو په دې معاشره کې کوم خلک پاتې کېږي هغوی راشي او مدرسې ته مدرسې ماحول وګوري ته حیران شي هیڅ سوچ عقل کار پرېږدي دا څنګه چلېږي معلوم کرنا کله خلق تپوس مدارس کا انتظام کیسے چل رہا ہے یہ مدرسے کا سسٹم کیسے چل رہا ہے جو بھی باہر آئے باہر سے اس کا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ سسٹم یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں میں اسے یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کے خواہان ہیں کہ ان کا ایمان بن جائے ان کا عقیدہ بن جائے کہ رزق دینے والے کے فیصلے وہ انسان کی محنت پر نہیں بلکہ وہ اس کے کرم اور مہربانی پر وہ فیصلے کرتے ہیں اب دیکھیں مدرسے بڑی مدرسے جو ہوگا 1 کروڑ روپے نمیاشت خرچہ 1 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے بغیر دے تعمیرات ہونا دا د مدرسې خرچه وه په دې اعتبار سره چې والې څه د پاسه 3 لکه روپۍ پر ډے خرچه ده حرام بالله چې دا تر اوسه په دې 33 سال کې موږ د حکومتونو وسایلو ته جولای نه ده غوړو په دې 33 سال کې موږ سره چا دا اګریمنټ نه دی کړی چې تاسو د دې نه بې فکره اوسئ ها کله وی زه به د دومره طالبانو بوج برداشت کوم لیکن په دې 33 سال کې دا زما استادان ناست دي دا زما هغه ملګري دي چې د 33 سال نه په دې سفر کې ما سره شریک دي د یوې میاشتې کې دا نه ده محسوس کړي چې موږ څخه تنخواه نشته او تنخواه به د کوم ځای نه ورکړو الله چې سبب د تنخواه راځي نن یې غیبي خزانو نه راوچتې کړي او راغلي خو دا څیز په ذهن کې داسې نه کېږي دا ماحول کې کېږي دې بچو ته یو ماحول ورکړل شوی نو تاسو کو خیال وي امام بخاري رحمه الله باب وانا علمكم بالله باب چې واخلي په کتاب الایمان کې راوړی سره دې نه ورپسې کتاب العلم 53 باب یې په ذکر کړی دي باب وانا علمكم بالله څنګه علماء دې لپاره
امام بخاري دې ته اشاره کوي چې تعلیم چې کوم د خدای وعده پکړي پیغمبر دغه خوشخبری دی بیان کړي هغه دی چې په دې تعلیم سره ستا عقیده مضبوطه شي ستا د ایمان سطح اوچته شي ستا د ایمان دې ته ورسي چې د عزت او د ذلت فیصلې رب څخه دي په عرش باندې دي په فرش باندې دي رزق فیصلې هلته دي او که یو ځل ستا دا مضبوط ایمان او عقیده جوړ شو ته به په رزق پسې نه ګرځې رزق به تا پسې ګرځي دا تربیت په دې بچو کې او د دې تربیت وروسته دې معاشرې ته حواله کېږي دا یو ټریننګ دی دا یو تربیت دی او خدای دا نظام هم داسې ساتي ګنې دا نظام به حکومت هم ته حواله کړی و دا د یونسکو غوندې نظام به او څه لوی لوی تنخواګانې به وي لوی لوی بجټونه به وي وسایل ته به یې کتل او کار به یې کوه خدای دې کې ایمان جوړولو دپاره د ماحول کې دا کوي چې وسایلو ته مه ګوره کار کوه د کار څومره ضرورت دی هغه د خدای لپاره زه تاسو ته یقیني خبره دا ده قسم خورما او حالس کېږم پرې نه ما ته چې کله مشکلات په دې میدان کې پېښ شي زه د دې طلباو په لاسونو د خدای نه غواړم او د دې طلباو د دې حفظ د بچو د دې حدیثو د طلباو په دې دوو اوښکو کې دومره لوی قیمت پروت دی چې خدای په عرش باندې د تقدیر فیصلې د دې په دې دوو اوښکو باندې بدلوي الله څومره غني بادشاه دی دیو زما دا فاضل چې ته کله دلته تیر کړي او دې حالاتو ته وګوري او بیا د معاشرې ته لاړ شي او بیا د عقیده خرابه شي نو دا ډېر بدقسمت دا سبق د مدرسو کې د طلباو کې ورکول کېږي دنیا دې ته حیرانه ده چې دا نظام څنګه چلېږي او دغې ته دین وایي چې عقیده دا جوړه شي چې عقل یو کار نه مني عقل یو کار قایله نه دی دا ډېر خدای هغه نظام چلېږي دې وجې نه دا څومره بچي دا 129 فضلا د دوره حدیث تخصص دستاربندي مونږ کوو دا د حفظ د برکت لپاره ورسره دا وشورو شوې ده دا بچي چې مونږ معاشرې ته دنلیږو دا مونږ دې دپاره نه دي چې تاسو معاشرې ته لاړ شئ نو د معاشره کې د همدانه یو پرزه وګرځئ د همدانه یو مشیري وګرځئ تاسو چې د معاشرې ته ځئ نو د خدای د دین خدمت مه کوئ بله ورځ ماته یو درې ورځې شوي دي کې یو څلور دي نو فاضل راته خپل محنت کو چې جي زما 19 ګریډ ته مې پروموشن وشو 19 ګریډ ته لاړم مې بچې الله دې کامیاب لرم خوشحاله شو پیسه دا بچې په دې میدان کې کده د خپل پاک د دین څخه کار واخلي بل پکې 18 ته سوته خو ما دې ته وایي چې بچې ستاسو په دې 18 19 ګریډ باندې زه دومره نه خوشحالېږم چې څومره زه هغه فاضل چې دی ماته د یو دیهاتو نه راشي دی ماته د یو طرف نه راشي او ماته وایي دلته یو جومات داسې و چې هغه خوار جومات و په هغې کې مونځ کولو دپاره څوک نه و الحمدلله زه هلته کېناستم ما د خوار جومات آباد کړو په دې کې ما څخه قاعده کې دومره بچي دي ناظره کې ما څخه دومره بچي دي حفظ کې ما سره دومره بچي دي دومره زنانو ته ما تعلیم ورکړو دومره نارینهو ته مې تعلیم ورکړو د دومره مونځ مې صحیح کړو د دومره ته حقوق الله حقوق العباد مې وښکولو او د دومره اخلاقیات مې صحیح کړو قسم دې د هغه بچي په هغه کارګزاري باندې ما ته ډېره خوشحالي محسوسېږي چې کوم ګریډ 19 او 20 ته ورسي زما مقصد دا دی ویم دا ځای هر میدان خو یو درد د ځان سره وړی که په سکول کې 800 بچي نن دا د نظام تعلیم په حوالې سره د تباهۍ په دلدل کې نښتي دي
د سوشل میډیا په حواله سره دا بچي تباہی په سیلاب کې لودي دا د سکول کې 1500 بچي د دې عقیده خرابېږي د دې نظام تربیت نشته دی زما د ساينس استاد کاش کې دیدار نه هغه به تربیت کو زما د انګلیش پڑھاونکي استاد کاش کې دیدار نه هغه به تربیت کو زما د کالج او د یونیورسيټي پرنسپل په ځای کې قدر کوي هغه به تربیت کو او هغه کوم نظام تعلیم لروتی دی هغه کې د تربیت تصور نو هغه غریب پدې کې معذور دی نو چې ته لاړ شې د ادارو ته نو دا ذمہ داری خپل وګڼه چې زما بنیادی مقصد تنخواه نه ده ګریډ نه دی زما بنیادی مقصد دا دی چې د سکول په دې چاردیوالۍ کې دا 1215 بچو مونږ صحیح کم د دې اخلاق زه صحیح کم د دې کردار زه صحیح کم د دې ګنده معاشرو نه لرې وساتم زما بنیادی مقصد دا دی ته چې خپل پروګرس ریپورت پیش کړې نو دا پیش کړه دا د څومره ژوند او زندگی جوړه کړله ستا په وجه سره د کوم سکول باره کې کردار په حوالې سره یو مثبت ریپورټ راغی معاشرې ته مثبت ریپورټ راغی ستا د کارکردګۍ په حوالې سره بچو په ذهن کې تا د دین څومره اهمیت کېدو ماله دا بچی په کار زما فاضل بنیادي مقصد دا دی د کالج ته لاړ شي زما مونږ ته د دا امید او دا که سیاست وکړي دا څه نور مشینرۍ کې د پرځای شي هلته د خپل یو کردار او په هغه کردار سره د خلکو باندې اثر انداز کېږي زما د دې طلباو او د دې فضلاو نه د بنیادي هدف دی او دا زموږ مقصد دی موږ نه محنتونه ډېرې پرې کړي ها دا یو بله مسله ده رزق به د کوم ځای نه میلاویږي قدردانو مسلمانانو وروڼو خوږو فضلاو تاسو د اتم کال کې دا ټریننګ وشو چې د رزق اعتماد د الله په ذات کوه کار د خدای کوه ته چې د خدای کار کوي او د الله د دین کار کوي ته چې هر معاشرې ته ځي ځکه که ته دوکاندار هم شې نو دوکاندارۍ په میدان کې یو انقلاب راوله چې د حلال او د حرامو کاروبار څنګه کېږي بازار کې خلکو ته پته ولګي کاروبار خو دې ته وایي ما هدایه ویلې ده او د هدایې په رڼا کې زه داسې کاروبار کولی شم وکړه کاروبار مانا ته هم پکار دی ته زما تا باره کې دا سوچ نه دی چې صرف ته صرف یوازې جومات کې پاتې شه جومات هر ځای کې جومات سره رابطه ساته د جومات مصلی د عزت ذریعه ګرځوه منبر و محراب د عزت ذریعه ګرځوه خو که په معاشره کې د یو بل پرزې په حیثیت کې ضرورت شي نو هلته خپل د کردار په حوالې سره چې محنت وکړي د خلکو زړونو کې د دین اهمیت او عظمت پیدا کوه ماته دا مقصد دی هر ځای ته ځه خو دا غم ځان سره ککړ په دې غم ځان ککړ ساته په دې درد باندې ځان دردمن ساته چېرې د معاشرې دا خلک په خدای سره څنګه جوړوو په دې کې به د دوه څیزونو خیال کوي ما بخاري ته هم دې کې اشاره کوي باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن امام بخاري وایي د انسان قول او فعل دا به د قیامت پر ورځ باندې وزن بدې کېږي دا ان اعمال بني آدم وقولهم يوزن د بخاري یو دعوه ده او دعوې سره د طالب ته یو ګایډ لاین دی چې بچی ته د معاشره کې ځي که ته په تعلیمي ادارو کې که ته په انتظامي ادارو کې که ته په یو کاروباري معاملاتو کې ځې خامخا پیدا یې په دې دنیا کې به یو فرصت سیټ کېږي دا خو کېدی نه شي چې ته دې دنیا نه معطل پاتې شي او لاړ شې د یو صحرا کې یا په یو غار کې ته پاتې شي دا کېدی نه شي رهبانیت نشته په اسلام کې لا رهبانیت فی الاسلام ته چې کوم معاشرې ته ځې هر معاشره کې چې کوم سوسایټۍ ته لاړ شي دوه څیزونو خیال کوي امام بخاري ستا وزن ستا قیمت چې جوړېږي
د دوه څیزونو ته خلک ګوري، یو اعمال یو اقوال، یو کردار یو گفتار. بس د دوه څیزونو خیال کوه. عقیده ستا د خدای سره تعلق دی، او باطن څیز دی، او ساتئ مضبوطه عقیده به د توحید ساتي، رسالت به مضبوطه عقیده ساتي، ختم النبوت عقیده به ساتي، حشر او د نشر او خود به ساتي. لیکن معاشرې ته چې ته ځې نو ستا د کړو وړو او ستا د ژبې امتحان مزمش کوي. ته به دې کې خپل د دوه څیزونو خیال، یو د کردار، ته موسکای که نه کوې دې نه به ستا شروع شي. ته روژه نیسي که نه نیسي، ته حج او عمرې څنګه کوې، زکات څنګه ورکوې، دا ټول عبادات دا د اعمالو کې راځي. ان اعمال بني ادم مخالف دي، او بیا چې مخکې لاړ شي په دې معاشره کې چې ته پاتې کېږي کوم کار کوي خلک دې ته ګوري. دا مولوي صاحب ځان څنګه کېږي، لهذا دې وایي که ته پر منبر محراب لاړ شي نو هلته به خپل د دې جامې خیال چېرې څنګه و دا ژوند څنګه تېرو. معاشرې بچې، د معاشرې ځوان، د معاشرې بوډا هغه تا ته ګوري چې ستا د دې کړو وړو د یو پیغام اخلي، یو سبق اخلي. بیا ستا ژبه هغه داسې ده چې دا د امت د جوړ ذریعه وي، د توړ ذریعه وي. دوکانونه مه کولاوه، جوړ کې غون دوکان دې کولاو کړی دی، لیکن امت تقسیم کې مناظرې او مجادلې د خلکو سره کوي، چا باندې د کفر فتوې لګوي، چا باندې د څه فتوې لګوي. نه نه د دې نه لرې شو پاتې شه. امت غونډول ګران دي، جدا کول اسان کار دی، تفریق ټولو نه اسان کار دی. نن دغه ته لاړ شه په منبر او محراب باندې کښېنه، خلکو ته کنځلو په جداوالی دې راوځي، خو دا خلک به یو ځای کوي څنګه، دې کې ستا د کردار او ستا د گفتار یو دخل دی. دې وجې نه ما خوږه فاضله وروره، ته چې کله دې معاشرې ته ځې او دا دومره محنت په تا شوی دی، نو د دې کې به ته د امت د جوړ کوشش کوي، امت کې به توړ نه راولي، امت به د خدای سره ملاوي، خدای نه به لرې کوي نه. د امت چې کوم د خدای مخلوق دی او د دې ترمنځ یو خلیج جوړ دی، سره د دې نه ټول ضروریات الله پوره کوي، او بیا هم دی باغي دی. دا باغي قوم به د خدای سره څنګه ملاوي، دې لپاره به ته پلانینګ کوي. من اعمال بني ادم وقولهم يوزن. امام بخاري ورپسې یو خبره وکړه، وی وقال مجاهد چونکه فقه البخاري في تراجمه، امام بخاري دې کوم تاسو یو سبق راځي. امام بخاري دا خبره کوي چې د قصاص دا لفظ کې واخلي د رومي ژبه لفظ کې، او دا د عربي ته راغلی دی، او عربی کې دې کې وسط راغلی دی، او عربی خپل عبادت یې ترڅول د عربي ژبې مجردو کې چې استعمال کړی دی د ظلم په معنی سره، خو کله چې دا مزیدو ته وړی دی دلته د عدل په معنی سره. دې وجې نه د دې قسط د لفظ ته چې قاصد مجرد راشي نو د ظلم په معنی سره وي. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، خو که دا لاړ شي باب فاعل ته نو مقسطین، مقسط اسم فاعل راشي نو هلته د عدل په معنی سره ان الله يحب المقسطین. امام بخاري وقال مجاهد، مجاهد سے ویلي القسطاس، القسطاس دا لفظ حلال بالرومية، رومي جو کې عدل ته ویل کېږي. ويقال عربی کې ویل کېږي، ويقال ویل شوي دي چې القسط مصدر المقسط، قسط دا ماده د مقسط ده، مجرد ماده د مزید وي، وهو العادل، هغه د عدل په معنی باندې راځي. لیکن واما القاصد کله مجردو نشیو اسم فاعل د دې قاصد راځي، فهو الجائر هغه د ظلم په معنی سره راځي. ګویا امام بخاري دا وخیله یې خوب فاضل ته چې بچې دا د قسط لفظ کې واخلي، دې د دوو متضادو معانیو حامل دی. د دې په دې عبادت کې عدل هم پروت دی، د دې په عبادت کې عدل هم پروت دی،
او د دې په دې ماته کې ظلم هم پروت دی. نو تا ته یو پیغام مې راکړ چې ښکلي فاضله وروره ته چې دې معاشرې ته لاړ شې نو ته په دې کردار او په دې گفتار باندې د معاشره جوړولی هم شي خو معاشره روانولی هم شي. دا ستا ده دې ممبر محراب باندې چې ته ودرېږې دې کې دا مخلوق د خدای سره جوړولی هم شي خو که دې کې ژبه دې غلطه استعمال کړه کردار دې ناگفته به استعمال کړو د جومات کې دا لوی جمع دا ته تتر بېرته کولی هم شي. اوس دا ستا په لاس کې ده چې ته خپل گفتار او دا کردار چې ستا واخلې دا په څه کې ته استعمالوي دا استعمالوي ته په څه کې آیا د تعمیر دپاره استعمالوي یا د تخریب دپاره استعمالوي. ته د معاشره کې وګوره ډېر خلک دی چې د هغې ژوند د تخریب دپاره جوړ دی هغې سرګرمیان یې د تخریب دپاره دي خو ډېر داسې دی چې هغه د تعمیر دپاره دي او د تعمیر دا کار خدای انبیاءو ته حواله کړی دی ځکه د امت جوړونکي انبیاء علیهم السلام دي. تخریب کار شیطاني جنډه وي او تعمیر کار چې واخلې دا د انبیاءو جنډه ده دا د انبیاءو کار دی کار نبوت دی. نو العلماء ورثة الانبیاء تا په اوږو باندې هغه بوج پروت دی ستا نسبت د پیغمبر سره جوړ دی لهذا ته لاړ شه د قرآن نه تپوس وکړه 25 انبیاو قصې قرآن ذکر کړي دي معاشره کې څنګه وخت تېر کړی دی پیغمبر 30 کاله څنګه تېر کړي دي دا ستا دپاره یو اسوه ده اسوه حسنه ده نو چې ته لاړ شې ته به دې معاشره کې خپل گفتار او کردار چې کوم ته هلته یو اختیاری نو هغه به دې رڼا کړي ته ګوره بیا به د خلکو د جوړ به د خدای سره راځي. دا د امام بخاري د ترجمة الباب یو پیغام ده. ورپسې سند راغی دې بچي پوره سند زمونږ ده او زمونږ د اساتذو تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم سند و د هغې تذکره یې تاسو ته وکړله. امام بخاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دې سند کې 15 کړی دي دې په 15 واسطو سره پیغمبر علیه السلام ته رسي او دې حوالې سره ورته یو پیغام ملاویږي چې امام بخاري رحمه الله د اخري حدیث کې را نقل کړی دی دا د ابو هریره دی او حضرت محمد صاحب صاحب تاسو ته د ابو هریره داستان مې درته بیان کړ هغه د غربت او د فقر هغه د مسکینتوب او د هغه د حب رسول او د حدیثو د خدمت یو چاره کې تاسو ته داسې وکړو. بخاري کمال وکړ ته رخصتېږې ته وطن ته ځې ته د مدرسې د چاردیوالۍ نه وځې تا ته حدیث د ابو هریره درکړو او چې کله لومبی سبق یې درته شروع کړی ما درته حدیث د عمر درکړی یو یې تا ته یو دا پیغام درښیي چې دا کار نبوت اوږو باندې واخلې او معاشرې ته ځې الله اکبر د خلکو په غم باندې ځان ککړ کړي په دې درد باندې چې دا مخلوق به د خدای سره څنګه جوړاوه نو دوه تنه به آی لري یو حضرت عمر په اول کې راغوستی دی او بل حضرت ابو هریره په اخر کې راغوستی دی و دا دواړه آی لري ستا دپاره دا دواړه شخصیات عمر بهادر دی صحابي وي چې عمر ایمان راړی هر میدان ته راړي شجاعت دی پکې بهادري ده او ابو هریره کې فقر و فاقه د غریبۍ سره یارانه او دوستانه ده دنیا یې په زړه قبضه نه کړې دنیا ته د ضمیر ته دی اخیستې بس چې دنیا د سړي په ضمیر باندې غالبه نه شي دا فقر دی او که دنیا ته ټیټ شللی نو پیسه که درڅخه نشته بیا دنیا پرست دی دې دوو تنو کردار بدن سره واخلي نو معاشره کې چې ته دین بیانوي دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی ډېر د عمر غوندې شجاعت پکار دی درپوک بوله مفاد پرست بوله
چې ځان له د مفاداتو بیا د دنیا جوړه کړي ماله به دلته هله دا شی میلاویږي هله به دته دین ښیمه د دین کار نشي کولی د دې وجې نه یو به ته د حضرت عمر صاحب کردار ځان سره واخلې او ژوند او زندګي به داسې تېروئ چې مفادات څومره دي هغه قربانۍ د دې دپاره یره به نه محسوسوي لا یخافون لومة لائم دې ته به نه وایي دا قوم به څه وي دې ته به نه ګوري دا خلک به څه وي دې ته به نه ګوري حکومتونه څه وي دې ته به نه ګوري یو جابر او د تشدد والا او یو دارنګې د معاشره کې د جبر کوونکي به څه وي نه ته به یو بهادرۍ سره د پیغمبر علیه السلام د دین او د پیغمبر علیه السلام کوم امانت تا ته حواله کړی دی نن دا پګړی چې ستا په سر دي هغه امانت د رسول کوشش وکړئ ډېره بهادري پکار ده د بهادرۍ سره دویم څیز هغه د غربت سره دوستانه او یارانه پکار ده غربت ته زما دا مطلب شو دا نه چې زړې کپړې واچوه دا نه چې زړې پیړی دغه کړه دې ته غربت وایي غربت دا دی زړه دنیا ته مه ورکړه فیصلې په معاشره کې معیار ځان لپاره د فضیلت دنیا مه ګرځوه دا غربت دی دې ته فقر اضطراري نه وایي فقر اختیاري وایي پیسو نه مه متاثره کېږه د چا منصب نه مه متاثره کېږه عهدې نه مه متاثره کېږه او ابو هریره دی وایي چې تاسو ته د غربت او د فقر زندگی ده و دینی چې رسول دې 5374 حدیثونه تعالی رسول نن ستا د بخاري یو داسې صفحه نشته دی چې په هغې باندې حضرت ابو هریره نوم دی نو بس ته چې معاشرې ته لاړ شي د دې دوو څیزونو خیال به کوئ دا دوه څیزونه به ځان له لایې عمل ځان له به ایډیل وګڼئ دا دوه کسان او ستا د گفتار او د کردار په وزرو سره چې ته کوم مزل کوئ نو تا له نمونه دا دوه کسان دي حضرت ابو هریره او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه سره دویم هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابو هریره سے وہی قال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان دوست خدای وي یو دوه کلمې دي یو دوه خبرې دي یو دوه کلامونه دي له خدای درې خوبیاوې کړي دا دوه کلمې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دې دواړو کلمو کې د خدای صفت بیانېږي سبحان سبحانك اللهم من سبقتنا پاکی در رب تعالی صرف و دناق تقدیرات و نهٹ کر تو مقصد بانی ہوئی سبحانک یا سبحانک اللہم اے زمین در رب پاکی تو پاکی در تعالی سبحان اللہ پاکی در خدای لن سبحان و بحمدی او پکائناتو کی چی سو صفتون در مناسب دي د توحید د باری تعالی سره هغه صفاتونه د خدای دي پاکی د خدای لره سره د صفاتونو د هغه نه چې هغه صفاتونه د خدای مطابق وي مناسب وي هغه د خدای لپاره ثابت دي پاکی د هغه لره العظیم ډېر لوی دی ټول کائنات لوی دا درې صفاتونه د خدای په دې دوه کلمو کې بیان شوي دي یو حمد دویم عظمت دریم سبحان گویا دوا صفات ثبوتیه دي او یو صفات سلبی دي او صوفیه چې کله په زړه باندې محنت کوي او مراقبه مشارب او تلاش شي نو هغې په لطیفې د قلب او په لطیفې د روح په دې کې او په لطیفات د سر کې د صفات ثبوتیه او مراقبه شروع او چې کله لاړ شي مراقبه د لطیفې د خفیته نو هلته صاحب بیا د صفات سلبیه او مراقبه شروع او چې اخفا ته لاړ شي بیا صفت جامع راواخلي دواړه په نظر کې دې کې د خدای عظمت بیانېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دواړه کلمو صفت کوي
او درې صفتونه ولې کړي. یو صفت پیغمبر وایي حبیبتان للرحمن، خدای ته ډېرې خوښې دي. دویم صفت یې دا دی خفیفتان علی اللسان، په دې ژبه باندې ډېرې اسانې دي. او دریم صفت یې دا دی ثقیلتان فی المیزان، سبا د قیامت په ورځ کې چې کله د خدای دربار کې وزن د اعمالو کېږي نو دا کلمه به د ټولو نه غټې درېږي، ځکه د خدای نوم پکې پروت دی، د الله صفات. نو درې صفتونه راغلي. خدای ته خوښې ولې دي؟ نو څنګه د خدای صفت کوي؟ نو چې په کوم ژبه باندې د خدای صفت کېږي یقینا خدای ته هغه خوښ وي. او خفیفتان علی اللسان یې هم په ژبه اسانې دي. ماشوم یې وویلی شي، لوی یې وویلی شي، بوډا یې وویلی شي، ځوان یې وویلی شي، زنانه یې وویلی شي، نارینه یې وویلی شي. هېڅ پټرول پرې نه خرڅ کېږي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دېرش څپاسه دېرش حروف شول. خو ثقیلتان فی المیزان، سبا د قیامت کې د خدای دربار کې چې وزن کېږي اوږده دې به ډېر. نو د دې دوو خبرو تعلق خو دنیا سره او دې بلې خبرې تعلق د آخرت سره چې ثقیلتان فی المیزان. نو عوامو ته یو ترغیب ورکړلی شو چې دې کلماتو کې د درې صفتونه پراته دي. ګوره دا خپله وظیفه وګرځوو. دې بنیادي مقصد دا شو. یو دویمه توجیه هغه بله کېدی شي، هغه دا ده چې حبیبتان للرحمن، خدای ته دا کلمې ډېرې خوښې دي. وایي ولې خوښې دي؟ وایي ځکه الله چې کله آدم علیه السلام پیدا کړ نو فرشتو ته ویلي جاعل منزله بخلیفه، زه په دې ځمکه کې خلیفه پیدا کړم. فرشتو ورته ویل صاحب اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، صاحب ته داسې مخلوق پیدا کوي چې په دې ځمکه کې فتنه او فساد کوي، وینه به تویوي، ستا باغي به وي، ستا بغاوت به کوي. لکه نن ګورې بغاوت ته انسان ته ګورې. فرشتو ورته مخکې نه وایي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء صاحب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ستا د عبادت مسلې نه مونږ تابعدار یو، موږ خو ورځ شپه په عبادت باندې مصروف یو. خدای ورته وفرمایي اعلم ما لا تعلمون، دې کې چې کوم پټ بلغلنې پرتې دي هغه تاسو ته نه دي معلومې. فیهم الانبیاء والاولیاء، په دې کې به هغه خلک راځي چې د کوم د انساني په جامه کې فرشتو ته وي د تاسو نه به غورئ او دا به زما د فخر ذریعه ګرځي. ان یعلم ما لا تعلمون، تاسو څه پته چې کوم باندې زه پوهېږم. د نن چې یو سړي د خولې نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وخېږي نو د انی اعلم ما لا تعلمون هغه حقایق دنیا ته معلوم شول. اوهو معلومه دا شوه چې کومه ژبه هغې باندې د انساني ژبه ده، هغې د خدای عظمت او د خدای لویوالی د خدای صفات ادا کېږي. فرشتو خو بیا خدای لیدلی دی ځکه یې صفتونه کوي، او د انسان خو خدای نه دی لیدلی بیا هم صفتونه کوي. نو خدای د فخر ذریعه ګرځي. دې وجې نه الله ته وایي دا کلمې ډېرې خوښې دي. حبیبتان للرحمن، الله د فخر ذریعه ګرځي او دا کېږي. بعضو روایاتو کې راځي وایي د اختر په ورځ باندې کله دا مخلوق د عیدګاه ته وځي، هو صاحب شروع شي ژاړي خدای ته غواړي. نو الله دې فرشتو ته وایي زما دې بندګانو ته خیال نه پرون چې تاسو ویلي وتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، او نن دې څه کوي؟ او بیا وایي زما دې په عزت قسم وي رب وایي، زما دې په عظمت قسم وي، زما دې په جلال قسم وي، لأجیبنهم دې چې څه غواړي زه به ورله ورکوم. دا هغه د فخر ذریعه ده. د دې وجې نه علما لیکي وایي انسان چې کله د الله سره تعلق جوړ شي ایمان راشي دې د فرشتو نه غوره شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله نه چاپېره ګرځېده، خدای دې کور ته ولېږه، خدای کور ډېر مبارک وي، ډېر عزت والی، زرګونه میلیونه باندې چا درته مخ به د کعبې شریفې په لوري کې نه ویلي هزینې دې قبلېږي، لیکن زما دې په هغه رب قسم وي چې کوم رب زه پیغمبر لېږلی ما
د یو ایمان والا د یو مسلمان په زړه کې چې ایمان وي هغه د تانا د خدای کورا د الله دربار کې ډېر لوی مقام والا د انسان بیا د فرشتو نوم ګوري شي خو کله د انسان خپل کار پرېږدي نو بیا د خلک هم بدتر شي اولئک کالانعام بل هم اضل نو دې وجې نه وایي حبیبتان الی الرحمن خدای ته دا کلمې خوښې ځکه دي چې د الله د صفاتو تذکره په دې کې کېږي او د الله د فخر ذریعه ګرځي إني أعلم ما لا تعلمون چې فرشتو ته یې ویلي هغه حقایق په دې کې څرګندېږي یو درېمه توجیه بله ده هغه دا ده چې کلمې خدای ته ډېرې خوښې دي ځکه کوم ژبې انتخاب خدای وکړي نو الله د ده په دې ژبه باندې چې سبحان الله ووایي توفیق ولې ورکوي نو دې نه مخکې خپل د محبوبینو په فهرست کې داخل دې وجې نه کوم سړی چې هغه دین ته کېږي نو ته پوه شه ته د الله په محبوبینو کې شولې او الله د محبوبینو په فهرست کې دې نوم ولیکلی شي ولې ځکه الله خپل د نوم د اخیستو دپاره هغه خلک تیاري هغه خلکو باندې خپل نوم اخلي چې د چا په زړونو کې د خدای سره مینه او محبت وي چې محبت نه وي هغې نه داخلي الحبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاکې خبرې چې خدای کله د پاکو صفات دي هغه خدای د پاکو خلو نه هم کوي لا خوله باندې چې ستا راځي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو دا دلیل د دې دی چې خدای ته خوښ یو ته محبوبي او چې یو ځل ته محبوب شلې نو بیا د خدای مینه هم تا د مینې لپاره منتخب کړي بیا د محبینو په فهرست کې درته ځای درکړي دا جدا مسله ده چې محبیت حقیقت د محبیت په د باندې مخکې نه کولاویږي او که حقایق د محبوبیت په د باندې مخکې کولاویږي ځکه دواړه صفات دي صفت محبیت او صفت محبوبیت حبیبتان نه دا معلومیږي چې مخکې د باندې د محبوبیت صفت ظاهر شي او وروسته په د باندې د محبیت حقایق ظاهر شي او دا دومره ظاهر شي چې قرآن وایي والذین آمنوا اشد حبا لله په کائنات کې خدای د انسان له بیا د ځان سره کومه مینه ورکړي دا مینه د هېڅ څیز سره نه برابرېږي او دا هغه مینه ده خدای دې لپاره انسان پیدا کړی مفسرین قرآن وایي انا عرضنا الامانة علی السماوات ما امانت پیش کړ اسمان ته وایي دا امانت ته سنبال کړئ او امانت ته ځان سره کېږي نه ځمکې ته وایي ته یې سنبال کړه غرونو ته وایي ته یې سنبال کړه ټولو ته امانت پیش کړه اسمان پر بھی میں نے امانت پیش کی یہ امانت تم سنبھال پھر زمین سے بھی رب کائنات فرماتے ہیں میں نے کہا یہ امانت تم سنبھال لو پہاڑوں سے بھی میں نے کہا تم سنبھال لو فَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا سب نے انکار کیا یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ امانت ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ امانت منگی شوچا تو نے در تیر لوے امانت کے خدا ہے بے مددی حق ادا نکی وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ وہ انسان را پاس اس وقت ایک خدایا زی ذمہ داری مانا دا امانت راکی زی تیار ہے بہتا ازبکی و اسمان و غرون اسمانو دیر سیاری اچھت اکرلی غرون لولی خزانی اچھت اکرلی آگے کے زیور کو ازبکی کرانان سباگوری سشیستا روان دیو قیامت قریب کی گیا اخرجت الارض و اسقالها روان دی کوئی خدای دا امانت نشد سنبالی دا امانت اوس شي محدثین مفسرین وی خاص کر صوفیا وی دا امانت چې و دا د خدای دین و خدای دې اسمان ته وی تابعدار کوي عاشق شکل ګوري عاشق وي او تابعدار ډیر وي عاشقان کم وي تابعداري کې دومره قرباني نه پیږي او په عشق کې ډېره قرباني پیش کېږي دیو جنا اسمان خدای درات دی
آسمان کې هیڅ شخص نشتی تابعداري شته کل قد علم صلاته وتسبیحه زمکه کې هیڅ ته دا څومره داسې زوی دا تیل دی کدا لرګی دی کدا څه د ټولو کې حس دی دی په دې وخت کې دا محسوسېږي د دین خبره چې موږ کوم کوو د دې احساس دې کوونکي دي تاسو وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم استوانه حنانه سره ولاړ خطبه ویل زنانه راغله ورته قربان کو خو خدیجه بدرنه منبر جوړ کړ خپل نوکر ته وی ترکانو پیشابه بچي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا منبر جوړ کړ بخاری او د ټول دا روایت راغسته دي منبر ولا جوړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په منبر کې داسته نو هغه ستن په جړا شلل په دې فراق پسې چې تر اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم وما سره ودرېدو اوس نه لاړ په منبر باندې کېناست او داسې راځي لکه څنګه ماشوم چې په جړا شي او سلګۍ کوي دیونه داسې دي د تنې داسې سلګۍ کولې په دې لرګو کې هم هیڅ شته دي په اوبو کې هم هیڅ شته که نه موسی علیه السلام چې روان شو څنګه یې پناه ورته ورکړله لارې ورته وښوله او چې فرعون روان شو نو بیا پرې وخوشي او بېداري مېما غوښي وو دې ګټو کې هم احساس شته پیغمبر علیه السلام د نبوت اعلان کړي د کافر په لاس کې دي ګټې راوړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دې مخکې کال کې یو درې څلور کاله مخکې یو ډاکټر صاحب ماته یو کتاب کړی هغه کتاب د دې چې جاپان کې یو ډاکټر لیکلی په دې موضوع لیکلی وي دا اوبه چې واردې دي هم هېڅ شته دی ځکه د اوبو طاقت ګیلاس ځان ته داسې نږدې کړی دی او دې ګیلاس ته د اوبو ته وي ډېرې خوږې ډېرې ښه چې بیا یې کتلي بیا یې هغه تصویر راغستی دی نو په دې اوبو کې ښکلي ښکلي ستارونه جوړ شوي دي او چې بیا یې ورته د اوبو ته وي ډېرې ګنده بدبویه نو بیا یې چې تصویر اخیستی دی هغې کې بد شکلونه راغلي دي نو هغه دا یو ریسرچ په دې کړی دی چې د اوبو کې هم هېڅ شته دی ما چې دا وکتل ما ته د حدیثو دا حقایق ورته یاد شول چې دی نن دا حقایق په ده کلاویږي چې اوبو کې هېڅ دی او قرآن او حدیث چې کومې حقایق بیانوي نو موسی علیه السلام ته پناه ورکولو کې او دلته د عبور دپاره او د تګ دپاره لار ورکولو کې هېڅ و دا هېڅ دی ټولو کې شته خو مینه نشته دی مینه خدای د انسان نه ورکړې ده هاي خدای انسان د مینه دا زړی د انسان نه ورکړی دی او دا زړی ورکړی دی د مینې دپاره حدیث کې راځي حضرت وایي القلب عرش الرحمن دا زړه د خدای عرش دی او صوفیا وایي دا حدیث صوفیا راغستی دی وایي خدای د انسان په زړه کې په 80,000 پردو کې مخفي دی او چې دی دا لطایفو باندې کوي نو په 10,000 هغه پردې کلاویږي او چې دی د دې د 9 لطایفو نه مخکې 15 لطایف د عالم امر او 2 لطایف د عالم خلق د دې تیر شي نو هغه په ده باندې شهود کلاویږي او مرتبې د شهود د دې په مخ ویرسي دا مینه دا خدای د انسان نه ورکړې ده او دی خدای پاک خپل عاشق ګرځولی دی نو د دې امانت نه مراد هغه عشق دی خدای وایي ما د انسان ته وایي چې غرونو ته مې تا عاشق شه ځمکې ته مې تا عاشق شه او دې ټولو ته مې چې تاسو عاشق شئ دې مې باندې نه کېږي یو انسان ته چې زه عاشق شم وحملها الانسان ورپسې وایي انه کان ظلوما جهولا نو دا د عاشق صفتونه دي ولې عاشق غټ ظالم وي ځان سره ظلم کوي عاشق ګورې دا په سر قرباني دا عشق نه دی دې بچي خپل مادیاتو ژوند پرېښو راغی کېناستو دې علماو دا عشق نه دی دې د معاشرې کې ښه کاروبار کولی شي دې په معاشره کې ښه ملازمتونه کولی شي پیسې ګټل څه دي
تستمر خبره خونده لیکن دې حضراتو دا عشق دی او دا عشق ظلومه دا ویل کېږي چې دی به د نفس سره ظلم کوي ګورئ ظلومن یې ځکه ورته ووایي ځکه عاشق به د نفس سره ظلم کوي هله به درته عروج راځي که دا د نفس سره ظلم نه کړي نو دی د دې ته نشي کې ګړي نفس سره ظلم کول دا دي نفس وایي دا راکړه وایي نه یې راکړو نفس وایي دا تقاضا ده وایي نه ده نو ځکه قرآن وایي انه کان ظلوما جهولا او جهولا یې خو ورته ځکه ووایي د عاشق خپل مذهب نه وي هغه مذهب څه وي چې معشوقه ورته څه وایي نو چې انسان عاشق شو د خدای عاشق شو نو جهولا هم دی زما هېڅ سوچ نشته زما هېڅ عقل نشته زما هېڅ فکر نشته زه نه پوهېږم خدایه ته څه وایې رسوله ته څه وایې دې وجې ده ته جهولا هم نه ویل ده ته د انجام پته هم یا جهولا په دې اعتبار سره شو نو چې کله دی وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اوهو دی خو عاشق دی وایي نو چې عاشق شو نو دی مخکې معشوق و دی چې محبوب شو حبیب شو نو مخکې محبوب و نو حبیبه تا دې للرحمن ورته ځکه ووایي چې د ده د خولې نه دا کلمې کله ووتلې چې کلمو په ښکلو سره مخلوق ته پته ولګېده ده ته پته ولګېده چې ما ته خدای دا توفیق راکړ نو زه د خدای د محبوبینو په فهرست کې هغه خو په محبینو کې وابستلم که نو ځکه یې حبیبتانې ووایي او خفیفتان یې ځکه ووایي مینه کې بیا سخت کارونه اسان شي مشکل اسان شي تکلیفونه اسان شي هو صاحب راحت راشي قلبي راحت وي جسماني تکلیف نه محسوسېږي دې وجې نه اساني راشي کوي خفیفتان علی اللسان دا د حب اثر دی او د مینې د ګزار دا ښه خبرې چې څومره زوري پکې د مینې ګزار کې ډېر بې زوري وایي سقینتان فی المیدان لکه درونې ورته هم ووایي اوهو حدیث کې عجیبه پیغام ورکړلی شو وایي دا دوو کلمو کې خفت هم دی صفر هم دی نو که تاسو خیالي دي علماو ته د طلباو ته دا پته وي چې د خفت او ثقل کې متضاد څیزونه دي معلومه دا شوه چې د محبت په دې جامه کې متضاد څیزونه راځي مخلوق ته یو ښکاري او حقیقت کې بل څه خدای سره یو بل تعبیر کوي متضاد څیزونه ځکه دلته خفت هم راځي او ثقل هم راځي دا کومې کلمې دي تاسو ټولې ووایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اخیری خبره دا څومره نصایح دا دی فضله ورته بخاري ورکول شارع ورته کوله خو بخاري د حدیث ټول داخل کې ذکر ځکه چې دا تاسو یو پیغام راغلی تاسو څومره لا مخلوق راغلی دی دلته نه یو پیغام ځان سره ویسه هغه دا دی چې دا ژبې د خدای په صفت باندې لمدې ولرئ بس ایک پیغام وہ پاس ساتھ لے کر جاؤ وہ یہ کہ اللہ تعالی کا ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں اپنے دلوں کو اللہ کی عظمت سے تازہ رکھیں چاہیے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جو غفلت سے گزرے اور اس کے تذکر کے لیے زبان پر ذکر کرتے لیکن دو قسم ذکر بھی یو ذکری سری دے اور یو ذکری جہری دے ذکر جہری کے چاہتے تکلیفی مکوا چاہتا پریشانی بھی مکوا دا ډېر خلک په ذکرو کې دا الله 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 لا اله الا الله هلته خلک بیماران وي هلته خلکو ته تکلیف وي د خدای سره د کوم ذکر تعلق دی هغه د زړه دی دې وجې د زړه ذکر چې واخلي ذکري قلبي چې ورته واخلي ذکر سري چې ورته واخلي هغه ستا قیمت جوړوي نو تا ته یو دا پیغام میلاو شو چې ته ځې نو ستا قیمت به هله اوچتېږي ستا عظمت به هله راځي ته به د خدای په دربار کې هله خپل مقام پیدا کوي چې کله د خدای صفتونه په خولې باندې
که تاسو د مخلوق ته خیال کړي چا څخه لاړ شي او درخواست ورته پیش کړي نو لومړی دغه صفتونه ولیکي لومړی دغه صفت وکړي که کنځل یې ورته وکړي ستا که درخواست خو چا نه مني ته خو نه کېږي چې ته چا ته لاړ شه کښېنه او کنځل ورته کوه او بیا ورته درخواست ورکوه دا نه شي کېدلی خامخا مخکې ته ځې د هغه د عظمت اقرار به کوي نو تاسو خپل ځان کې قیمتي کول غواړئ نو خپل ژبې د خدای په ذکر سره لمدې ولرئ قرآن هم یو ذکر دی کله قرآن راځي ډېر وایه تلاوت ډېر کوئ چاله قرآن نه راځي د بل نه یې اورئ او په دې ژبه باندې لا اله الا الله لا اله الا الله 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 دا هم ذکر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا هم ذکر دی دې وجه تاسو څومره دې پیغام دلته د دې بخاري د ختم نظام سره دا پیغام بیسه او که چا درله شیخ وظیفه راکړي ډېر په اهتمام سره یې کوئ او که نه نو کم از کم ورځه کې یو داسې وظیفه ده چې ټول یې کولی شئ سل ځله درود شریف وایه په دې درود شریف سره د سړي دا زړه دی که نه دا رېګمالي شي د باندې تور داغونه هغه بلکل داسې پاک شي او بیا سل ځله استغفار وایي نو بیا استغفار نو چې سل ځله استغفار وایي په دې استغفار سره دا زړه دې رېګمال کېږي او چې رېګمال شي بیا پرې ښکلې خوشبويي ولګوه او خوشبويي د درود شریف ده يا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد چې کوم درود درله ښه یاد وي بس هغه ووایه نو سل ځله په ورځه کې کم از کم ګاډي کې روان یې سفر کې روان یې څه کار بار کې پرېږده د پینې بیا داسې هم ویلی شي استغفار ووایه او دا استغفار نه وروستو سل ځله درود شریف وایه او که توفیق درله خدای راکړو نو حسبنا الله ونعم الوکیل دا د خدای سره مضبوطه اراده ده حسبنا الله خدای باندې کافي دی حسبنا الله ونعم الوکیل او ډېر ښه دوست دی ډېر ښه دوست دی نو د خدای د دوستۍ هغه ژبه باندې چې ته راولي 500 ځله ووایي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل نو دې سره به ستا ژوند او زندګي کې قیمت پیدا شي زما د زړه نه دعا ده الله دې زموږ د فضله دا قیمتي وګرځي او تاسو ټولو ته دې الله پاک بهتره زندگی نصیب وکړي په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد